3 نومبر چې شانګلې په تاریخ کې یوه تیاره ورځ ده. په دې ورځ د شانګلې خدمتګار او د غریبو خلکو آواز حاجي بدر زمان په سوات کې شهید کړی شوی و. پرون په 3 نومبر صدر پیپل یوت ارګنایزیشن ملکنډ ډیویژن محمد عالم، پښتون سټوډنټ فیډریشن تحصیل صدر باروز خان او ایډوکیټ ملک باسط د حاجي صاحب مزار باندې حاضري وکړه او دعا یې وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. نن افسوسناک ورځ ده 3 نومبر چې کله د شانګلې د ټول عوام د زړونو دړکن چا چې د شانګلې د هر بوډا کشر مشر ځوان په زړه کې ځانه یو کور جوړ کړی او د خلکو امیدونه د هغه عظیم لیډر د حاجي بدر زمان شهید د شهادت ورځ ده. په دې حوالې سره چونکې د پارټۍ مشرانو داسې سره برسۍ پروګرام سکاري نه ویښلی او په هغه حوالې سره زما خواهش و چې زه لاړ شم او د حاجي صاحب په قبر منې د هغه د روح سره دا تجدید عهد وکړم، دا واده ورسره په هغه ځای بیا تازه کوو لکه څنګه چې موږ پیدایشي په پاکستان پیپلز پارټۍ کې او د پیدایش نه تر دې وخته پورې موږ د حاجي صاحب او بیا د هغه د خاندان سره د محبت او د وفا هغه دغه قایم ساتل دی. نو دا عهد موږ نن بیا د هغه د روح سره کوو چې انشاءالله د زندګۍ او د سا د اخرنۍ لمحې پورې به موږ د پاکستان پیپلز پارټۍ سره او د حاجي صاحب د خاندان سره وفا قایم او دایم ساتو. بسم الله الرحمن الرحیم. نن 3 نومبر زمونږ د شانګلې د عوام دپاره یو سیاه دین دی، یو تاریخي ورځ ده، ولې چې په دې ورځ باندې زمونږ یو عظیم لیډر شهید حاجي بدر زمان په سوات مینګوره کې عباسین هوټل کې خپل لوینې قرباني ورکړې وه او هغه طالبانو شهید کړی و. امریکې ته به دوره باندې تللی و او امریکې نه چې واپس راغی زمونږ د شانګلې عوام د هغه د استقبال لپاره سوات ته تلي و او واپس مونږ د هغه لاش شانګلې دا موړی ته راوړه. نو هغه ټیم هغه ورځ د چا نه د هېرېدو نه ده، بلخصوص زه د هغه سره ماشوم بچی پاتې شیم او د هغه ما ته دا الفاظ و چې ته زما څلورم بچی. نو زه نن ډېر په افسوس سره مطلب دا دی د هغه قبر ته ودرېدم او موږ د الله تعالی نه د هغه د مغفرت دعا وکړه. هسې هم هغه الله تعالی په ژوندانه زموږ مخلوق ته ښودلی چې هغه شهید شوی و. او دا کال د برسۍ څه پروګرام نه و، خو بیا هم د پارټۍ کارکنانو پارټۍ سره خپله مینه ښکاره کړه. سره ماجد خان ضلع شانګله شاپور دا موړی